أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شریعت او اسلام څه شی دی؟ مونږ ورته شریعت وایو لکه خبره په شریعت کوو، مونږ ورته اسلام وایو لکه مونږ مسلمانان یو. او الله فرمایي رضیت لکم الاسلام دینا، ما چې د لکم دین غوره کړی دی هغه اسلام دی. دین هم ورته وایو، هدایت هم ورته وایو، اهدنا الصراط المستقیم، او هدایت د نیغې لارې د صراط مستقیم هم ورته وایو. نو دا اسلام او دا صراط مستقیم او دا شریعت او دا دین څه شی دی؟ نو هغه طالبانو خبرې نه کوو. بیا موږ په حدیثو کتابونو کې کتاب الایمان کې بیا هغې ته اوږدې خبرې کوو. تاسو د پوهې مطابق ویم دا قرآن شریف د حضور پاک سنت او د هغې نه اوښکلې شوې مسلې دې ته وایي. د شریعت لومبي سیس قرآن شریف دی، اسلام، شریعت، صراط مستقیم، دین لومبي قرآن شریف او ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت. او بیا په قرآن خو ته عمل نشي کولی، نه په سنتو، د هغې په مسلو به عمل کوې. هغې مسلو ته زموږ د علماو یو نوم ایښودی دی، هغې ته فقه وایي. بیا فقه کې یو دوه څیزونه ورسره نور هم دي. یو ته اجماع وایي، هم په قرآن او په سنت ثابته، زیاتي شی نه دی. قرآن وایي چې دا حجت دی. یو ته قیاس وایي، هغه هم په قرآن او سنت موږ طالبانو ته وایو ثابته ده. هغه هم بل شی نه دی، هغه هم د قرآن او د سنت مسلې یو طرف ته خورول، یو بل طرف ته اړول. خو خلاصه دا د زمارونو چې دوه څیزونه دي، یو قرآن او سنت. اوس زموږ په دې وطن کې یو پوټې غوندې په دې خلکو کې سستي راغلې ده، او عامو خلکو له بعضې خلکو ذهنونه خراب کړي دي. بس د خدای قرآن شته که نه، بل شي ته پکې وایي ساجد دی. او دا پیشنګویي د دواړو جهانو مبارک سردار کړې ده. حضور پاک فرمایي وی اخره کې به یو کس داسې وي، داسې خلک به چې هغوی به په خپل تخت باندې ناستي، په خپل منصب باندې به ناستي، متکبر انسان به کبرجن. او خلکو ته به وایي چې الله سره وړي دی هغه منو، بس نور پکې څه شی دی؟ به د الله منو، نور قصې پسې موږ نه منو. قرآن منو، بس قرآن الله لېږلی، نور قصې پسې نه منو، حدیث نه منو، سنت نه منو. قسم دی حضور پاک فرمایي، قسم دی، قسم مې درته وخوړ چې ګوره ای خلکه خبردار چې داسې خلک ونه وینم، لا اجدو، دا خلق ونه وینم چې داسې خلق موجود نشي په دنیا کې. او قسم دی حضور پاک فرمای چې ما سره وړي دي هغه هم د قرآن برابر دی، ما چې سره وړي. ځکه حضور پاک چې سره وړي دي د ځان یې نه دي راوړي. چې کوم د شریعت خبرې دي، شریعت تشریعي ورته زموږ طالبان وایي، هغه پیغمبر مبارک د الله نه نقل کوي. اوس الله څه وایي موږ به الله ته وګورو. زه حیران په دې یم چې هلکه ته قرآن ته ناست ځان ته قرآن شریف کولو کړی دی او ډبل مایکونه دې لګولي دي او خلک د سنتو نقبنې کوي، کشر کولی برباد کو تبه کو، ایمان نه اخلاص کړل. الله فرمای ما وما اتاکم الرسول فخذوه، چې پیغمبر سره وړي دي. په دې طالبان پوهېږي، عام خلک نه پوهېږي. الرسول معرف بالله حضور پاک مراد، او ما د عموم دپاره دی. هر شی چې پیغمبر راوړی دوه قسمه دي، یو وحی جلی ده او یو وحی خفي ده. چې څه درته ووایي پیغمبر فخذوه، ونیسئ پکړو،
وما نهاکم عنه چې د کم څیز نه حضور پاک منع کړې نو فانتهو ځان ته وساته. الله وایي زه نه ویم ته قرآن منې نو قرآن د ایت باندې ستا عمل شته ته وایې زه قرآن منم نو دې باندې عمل شته. وما اتاکم الرسول الله وایي زه خو نه ویم ما هر هغه څیز چې الله پیغمبر راوړو فخذوه اونیسه پکړو کلک اونیسه عمل پې وکړئ. نیول د لاس نه عمل پې کو سم یو سړی ویل کا اونیسه دا شی کلک عمل پې وکړه او چې د کم څیز نه پیغمبر منع کړي نو فانتهو ځان ته وساته. اوهو واتقوا الله الله وایي ما نه ویرېږه ګورې دا چې ما راته څه وایي په دې عمل وکړه. ان الله شدید العقاب وایي زما نه سخت عذاب والا نشته ګورې داسې عذاب به درکړم چې پته به راته بیا ولګي. د قرآن معنا به تر خپلې ګېډې در وباسې نه د قرآن معنا به هغه کوې چې تا ته د دواړو جهانو مبارک سردار ویلي ده. او دام الله وایي انا نحن نزلنا الذکر قرآن شریف کې چې ذکر څومره راغلی دی قرآن ته مراد انا نحن نزلنا الذکر قرآن منازل کړی دی څه دپاره د الله زمونږ ستاسو د هدایت دپاره. وانا له لحافظون الله وی مونږ به حفاظت کوو. حفاظت یې په چا کړی دی په رسول الله مبارک او د هغه نه پس د هغه په صحابو باندې. او بل دی الله فرمایي چې وانزلنا الیک الذکر ای پیغمبره ای مبارکه تا ته ما قرآن نازل که چې عظیم نصیحت دی لتبین للناس ما نزل الیهم. د قرآن په معنا به دا خلک ته پوهیږي نو چې پیغمبر مبارک د قرآن په معنا خلک پوهیږي نو د پیغمبر د پوهولو ته د رسول الله مبارک سنت او حدیث وایي. په دې خو موږ پیغمبر پوه کړی. الله په قرآن شریف کې فرمایي اقیموا الصلاة دومره ویلي دي اقیموا الصلاة. او صلات څه ته وایي؟ د صلات خو ډېرې معنی دي په لغت کې. صلات رحمت ته هم وایي صلات خاص رحمت ته هم وایي صلات برکت ته هم وایي او نور طالبان تحریک الصلوین او صلات العود وغیره نورې معنی هم کوي. دا پنځه منځونه چې راغلي دي په قرآن شریف کې یو منځ کې بیا 2 رکاته دي چا کې 4 رکاته چا کې 3 رکاته دي او بیا په یو رکات کې رکوع ده 2 سجدې دي او دا ډک رکات او دا تش پښتانه وي کتاب هم وي او دا قید اول او دا اخره ده او دا به پکې تحیات وي او دا به پکې رستو درود شریف وي او دعا به کې راشه ماته په قرآن کې وښایه. دا ماته چا ویلي دي چې د اقیموا الصلاة دغه معنا ده د دواړو جهانو مبارک سره ده. تشریح خو ماته حضور پاک کړی. سبا به ته مونځ نه انکار کوې چې مونځ هم په قرآن کې نشته. سبا به دې نه انکار کوې چې دا سار 2 رکات هم نشته د ماسپښین 4 هم نشته ولې په قرآن کې د دې ذکر نشته. قرآن د شرح کوونکی څوک دی د دواړو جهانو مبارک سره ده. ته چې د سکول کتاب وې ته په خپله ولې نه ګورې هلته استاد لګیا دی د هغې تشریح درته هغه کوي. د استاد تشریح منې ډاکټر د ډاکټرۍ د کتاب تشریح درته کوي د هغه خبرې منې ولې چې ته پې هغه پوه کړې. په کتاب د ډاکټر پوهیږي د انجینرۍ په کتاب د انجینیر پوهیږي د معیشت په کتاب د معیشت ماهر پوهیږي نو هغې خبرې منې ولې یاره جي ما پوه کوي په دې کتاب نو په قرآن چا پوه کړې حضور پاک نو د حضور پاک خبرې نه منې قمقله. یو لوی فتنه روانه زمانو د انکار حدیث لار د خلک د حدیثونو انکار کوي. په الله قسم جماعت کې ناست یم د دواړو جهانو سردار فرمایي چې زما د سنت او حدیث نه چا مې انکار وکړه د ایمان نه خلاص کافر. جماعت کې پرې منبر دته ناست دی د پوهېږې راشه یو عالم سره کښېن غټې غټې مدرسې شته لکه ستا لکې څه شکي ستا په لکې څه شبهې هلکه چې ستا د صحت متعلق او د دارو متعلق څه خبرې نو چا نه ځان پوهې وایه ډاکټر نیغ خو میږ ته نه خیږي چې هغه ډاکټر دا خبره کړې غلطه ده ولې زماړه دا وایي هغه انجینیر دا خبره کړې ده ډېره غلطه یې کړې ده ولې زماړه دا وایي خلک به در پورې خاندي چې خوار شي هغه 15 کاله سبق ویلی په کالج کې نو هغه سره مقابله کې لاړ شه هغه ډاکټر سره کښېنه چې دې پوه کړي هغه انجینیر سره کښېنه چې دې پوه کړي
دغه زمیندار چې دا زمینداري کوي بالکل غلطه کوي دا غلطه طریقه ده نو خلک به در پورې خاندي چې ړه پکې د هغو شو ماشوم پکې غل ویش ورته وایي غلطه طریقه کوي ته خو زمیندار نه هسې به دې کتاب میتاب کتلي په لاره به تللي او شنه بوټي به دې کتلي او یوې به دې کتلي لږ ورشه یو پوټی په پوله تیر شوی زمیندار سره کښېنه نو به دې پوه کړي ځان به دې پوه کړي دقه رنګې علماو 8 کاله او 9 کاله 10 کاله په مدرسو کې سبق ویلی دی او بیا ښولی دی طالبانو ته او تا صرف د اردو 2-3 کتاب وکتل او یا دې صرف دوره وکړه د څه نه خبر نه شوې صرف معمولي او خلک ګمراه کې ظالمه د کافرانو الیکار ګرځي د اغیارو الیکار ګرځي په فیسبوک او په نټ پیسې ګټي آی هی د پیغمبر په جامه پیسې ګټي څومره ظلم دی پیغمبر سپکې او پیسې ګټي د پیغمبر د خبرو نه خلک منې کې او په هغې پیسې ګټي د پیسو دپاره د پیغمبر په جامه باندې خټې اولې د پیغمبر جامه بدنامه او خلق بدګمانه کې په پیغمبر څوک وایي بخاري نه منم څوک وایي مسلم نه منم څوک وایي هغه کتاب نه منم دا بخاري لیکلی دی بخاري لیکلی دی خو د خپلې خېټې نه هغه سره پوره سند دی چې دا حدیث په پلانکي نه اورېدلی دی هغه د پلانکي نه اورېدلی دی هغه د پلانکي نه اورېدلی دی هغه د صحابي نه اورېدلی دی هغه د حضور پاک نه اورېدلی د بخاری کتاب دی بخاری ومنم په قرآن ومنم بخاری مه منه بخاری چې کوم د پیغمبر حدیث راوړی دی هغه ومنه ترمیزی مه منه ترمیزي او ملاو هغه چې د حضور پاک کوم حدیث راوړی دی د استادانو یو پرسې جوړ کړی دی او بیا یو استاد یې چڼ کړی دی وړه خبره نه ده چې د استاد حافظه څنګه وه د دې استاد دیانت او دیانتداري ایمانداري څنګه وه او دې استاد د خپل استاد سره ملاقات کړی دی او که نه دی کړی د ده نه اورېدلی دی او که نه دی او د ده بل متابع ورته وایي شاهد ملګری شته او که نشته یوازې لګیا دی دا ټولې خبرې چڼ شوي دي 1400 کاله وشو علماء چڼ کړي دي او په دې جلدونه کتابونه لیکلي شوي دي د ځانه نه وایي زه چې یو خبره دلته تا ته کوم د ځانه به نه کومه که مې وکړه هسې خوشطبي به مې کړي که مې د ځانه وکړه نو هسې ستا د ترغیب دپاره به کړي چې تا پوه کړم خو چې شریعت او دین ذکر کوم نو زه به بیا قرآن ذکر کوم او زه به د پیغمبر حدیث ته ذکر کوم بیا خدای مو وایه چې دا قرآن نه منم وروره دا خو تاج کمپنۍ چاپ کړی دی تاج کمپنۍ څه اعتبار دی دا قرآن نه منم دا خو علمي چاپخانې چاپ کړی دی هغې نه څه اعتبار یا د خدای بنده علمي چاپ کړی دی خدا د هغې قرآن نقشه ده چې کومه حضور پاک صحابو ته ښودلې ده دقه رنګې بخاري شریف کې ترمیزي کې چې کوم احادیث صحیحه دي دا د هغې خبرو نقشې دي چې کومې حضور پاک پیغام صحابو ته بیان کړي دا همغه خبرې نو الله قرآن شریف کې فرمایي ړمو دردو کې څوک وو ړمو دردو کې وما اتاکم الرسول نن هر سړی ختلی دی فیسبوک ته او په فیسبوک پیسې ګټي او د پیغمبر په ناموس پیسې ګټي ظالمه پیسې ګټي په څه ګټي ماله په یوټیوب او په فیسبوک پیسې راشي پیسې پیغمبر بدنامې پیسې ګټي د پیغمبر حدیث بدنامې پیسې ګټي د پیغمبر جامه خړی نو پیسې ګټي یا د خدای ظالمه په بل څو ګټه په دې دنیا کې تا ته را سودونه په نظر نه راځي چې خلکو ته دا ور مخکې کړي چې دا سودونه مه کوئ دا نه پیغمبر یې نه تا ته په دې دنیا کې دا بربنډه لکان او جینکۍ چې ګډ ورګرځي دا ته نه په نظر درته نه راځي دا په دوکانونو کې چې دا خلک دوکې شاکې کوي او غلط څیزونه خرڅوي دا نه ته دا راته نه ښکاري دا چې سراسر کمې ګمراهۍ کېږي او ګناهونه کېږي او ټوله دنیا ورته ګوري دا درته په سترګو نه ښکاري په دې پیسې نشي ګټلی چې خلکو ته دا برایه ور مخکې کړي نو پیغمبر پسې لګېدلی هغه پیغمبر چې ما ستا دپاره هغه څونه خواري کړی هغه پیغمبر چې دی نه وي موږ به نن د کفر په تیاره کې او په ګمراهۍ کې پراته هغه پیغمبر چې د دې امت دپاره هغه په شا لرې غورځېدلی دی پیروانونه پرې غورځېدلي دي هغه پیغمبر چې د دې امت او د دې دین دپاره طایف سفر کې وګوره وینې ترې توی شوي دي هغه مبارک پیغمبر چې د دې دین دپاره هغه خپل وطن پرېښی دی غاښ مبارک یې مات شوی دی هغه پیغمبر چې په سجده باندې پروت دی او جاړي او بیبي ورته وایي ولې جاړئ وایي امت له سوال کوم چې الله زما امت معاف کړي هغه ستا خیرخوا پیغمبر تا ته رور ویلی دي څه مونږ ته څه ویلی دي رونه یو ځل یې فرمایل ارمان که ما خپل رونه ولیدلی
وددت لو انی رأیت اخوانی دا مهرمان دی که خپل رونه مې ولیدلې صحابه ورته وایي اولس موږ ستا رونه نه یو د الله رسوله وی انتم اصحابي تاسو خو زما ملګري یې رونه مې څوک دي هغه کسان دي لم یأتو بعدو چې اوسه پورې نه دي راغلي وروستو به راځي زه به یې نیم لیدلی او نالیدلی به په ما ایمان راوړي لیکن زما رونو دغه امت پیغمبر معاف نه کړ د امت د پیغمبر نوسې حضرت حسن هم شهید کړ د امت د پیغمبر په ننسوي په جنازه هم غشي ورول چې څوک وله جنازه ونه کړي د امت د رسول الله مبارکه هغه نیازبین بچی هغه خشته ښکلی بچی چې د پیغمبر په شا به اوچتېده او د پیغمبر به وله شونډې ښکلولې حضرت حسین د هغه نه هم سر پرې کړی د امت د پیغمبر نوسې نه دی معاف کړی حضرت حسین نه دی معاف کړی حضرت حسن نه دی معاف کړی حضرت عثمان نه دی معاف کړی حضرت عمر نه دی معاف کړی نو دې نه به ګیله نه کوي دی به پیغمبر څه معاف کړي حسن علالول او وجل او حسین علالول دا د پیغمبر رخت خفه کول دي که نه دي خفه کول پیسو دپاره خلک څه نه کوي نو الله فرمایي نن درته صرف د رسول الله مبارک د سنت یو دوه خبرې کوم ما اتاکم الرسول فخذوه چې څه درته راوړي دي ونیسئ وما نهاکم عنه فانتهو څه نه یې منې کړي هغې نه ځان وساته وایي واتقوا الله الله وایي ما نه ویرېږئ ویرېږئ لغوي مفهوم دغه دی ان الله شدید العقاب الله په شان سخت عذاب څوک نشي ورکولی زما خبره ومنه بل دی ورته الله څه فرمایي قل ان کنتم الله پاک حضور پاک ته فرمایي ښه ما ته نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله پاک قل ووایه ورته ای محبوبه ان کنتم تحبون الله هلکه زمونږ د ټولو الله سره خو مینه شته که نه ان کنتم قل ووایه دې امت ته قل ووایه ورته ان کنتم تحبون الله که الله سره مینه لرل غواړئ نو فتبعوني زما تابعداري وکړئ د الله مینه په چا باندې موقوفه شوه د پیغمبر په تابعدارۍ ته څنګه قرآن ترجمه کوې ته په قرآن نه پوهېږې قل ان کنتم تحبون الله که الله سره د مینې دعوه لرئ او مینه کوئ نو فتبعوه نه دی چې د الله تابعداري وکړئ ورپسې څه دي فتبعوني زما تابعداري وکړئ و دا ورته ووایه د حضور پاک تابعداري وکړئ نو بیا به څه چلو شي چې د پیغمبر تابعداري وکړئ نو یحببکم الله بیا به الله در سره مینه کوي الله به در سره مینه کوي رب العالمین او ویغفر لکم ذنوبکم ګناه هم درته بخي والله غفور رحیم الله غفور دی او مهربانه دی نو د الله د مینې نښه څه ده د رسول الله مبارک تابعداري چې د حضور پاک تابعداري او په خدای قسم چې دا صحابه وکړې دویمه یې پکې نه ده ویل فورا یې کړې ده اوس یو دوه درې مثاله درته در کوم عام مثالونه هغه د طالبانو دلایل درته نه ویم عام مثالونه چې تاسو عام دوستان ورباندې پوه شئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې یو منافق دی منافق هغې ته وایي چې په خولې مسلماني او دړنه کافر یو یهودي دی د دواړو په یو ځمکه جګړه راله دواړه رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یهودي په حق او منافق په ناحق نو حضور پاک د هغه یهودي په حق کې فیصله وکړه د شریعت مطابق چې دا ځمکه ستا ده دواړه راووتل دا منافق د یهودي ته وایي وایي راځه عمر لزو چې موږ له هغه فیصله وکړو وی دا پیغمبر مبارک چې وکړه وی بس ته راځه په هغه کوو دا ماته ټیک نه ښکاري خدایه لاړل حضرت عمر فاروق نه مطلب یې دا و چې حضرت عمر به زما ظاهري مسلمانۍ ته وګوري سړی خو نور منافق و نو کیدی چې زما پره وکړي چې لاړ حضرت عمر فاروق ته دروازه ولا راووته وی صاحب زما او د یهودي په ځمکه جګړه د موږ له فیصله وکړه هغه وی ډېره ښه چې دا خبره یې وکړه یهودي ورته وایي عمر ته وایي عمره وایي اوس موږ لاړو حضور پاک له هغه زموږ فیصله وکړه خو دی هغه نه مني تا لی راوستم
عمر ورته ډېره خبره چې د هغې نه ده منلې زه به دله وکړم که زه به دله فیصله وکړم 2 منټه ودرېږې زه راځم حضرت عمر کور ته لاړ او توره یې راواغېسته او چې بار ته راووته چې شړق شو منافق یې په دا توره و او سر یې تیل ته وغورځو وایي چې د حضور پاک د فیصلې نه پس ماله څوک فیصله راوړي دقه فیصله به وله کوم صاحب لوی غوغا جوړه شوه چې عمر مسلمان وجلی خبره راله رسول الله مبارک حضرت عمر راوغوښته وی سړی دې وجلی دی وی او د الله رسوله ومې وجه ولې دې ووجه وی ستا د فیصلې د پاسه ماله فیصله راوړه اوس هم دا وایم دا مې ایمان دی ایمان دې ته وایي چې ستا فیصله ونه مني هلکه چې د پیغمبر فیصله ونه مني او دا مې نه راخوښه خو مطلب دا چې پیغمبر انصاف نه دی کړی که نو چې پیغمبر ته څوک بې انصافه وایي هغه مسلمان دی که کافر دی کافر وایي چې ستا فیصله څوک نه منې و هغې نه پس ماله راځي نو دویمه خبره پکې نشته دقه فیصله به کوم فورا په قرآن شریف کې آیت نازل شو حضور پاک ورته عمره خیر دی هسې به دې پې کړی زورنه به دې ورکړې وجه دې ولې فورا الله قرآن شریف کې آیت نازلوي څه فرمایي الله فرمایي چې فلا وربک لا ګورې عمر مه چیړه عمر ته دا خبرې مه کوه چې غلط فیصله دې دا کړې ده زما د ستا په رب قسمي الله وی زما د په خپل ذات قسمي لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم تر څو چې تا له فیصله نه راوړي او تا باندې اعتماد نه کوي دا قسم مې دی الله فرمایي په خپل ذات چې دا د سره مسلمان نه دی فلا وربک لا یؤمنون حتی اله به مسلمان چې په تا فیصله وکړي یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اوهو 3 ځله الله خبره مضبوطه کړه په تا به فیصله کوي او پړه کې به په خولې په ظاهر به هم غږ نه کوي مني به د ړنه به هم مني ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت طالبانو ته موږ دې کې ډېرې اوږدې خبرې کوو بیا به دوی پړه کې دومره پوټې شک هم نه محسوسوي چې پیغمبر غلطه فیصله کړې ده د ړنه به مني او بیا څه وایي ویسلمو تسلیما بس عمل به هم کوي راشه پیغمبر فیصله وکړه زما په عمل دی روړه دا ځمکه دی دا خو قرآن وایي که نه چې د پیغمبر خبره منه خو چې نه منې دغه د سزا ده کوم چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او یې 2 قسمه سنت دي یو اسې ام عادي سنت دي د مستحبو په درجه کې دي په خدای چې صحابه هغې ته په داسې انداز کتلي چې توبه به وباسي لکه زه یو مثال دله در کوم چې تاسو پوه شئ حضرت عثمان رضی الله عنه رسول الله مبارک مکې ته ولېږه مذاکرات وله چې ته لاړ شه اهل مکه سره خبره یې تلې وکړه د حدیبیې د صلح مقام دی رسول الله مبارک تلې عمرې له د مکې کافرانو نه پرېښود په حدیبیه کې پړه واچو دمه وکړله حضرت عثمان یې مذاکرات وله ولېږه چې عثمان رضی الله عنه مذاکرات وله لاړ نو د هغه دا پنسه به ورته وایو لنګ به ورته وایو لنګ به وایو حدیث کې لنګ دی د پنسه به ورته وایو دا پنسې دا لنګ د دې ګیټو نه اوچتې وې نو په عربو کې دا رواج و چې هغوی به کمیس او لنګ یا پرتوک ځان پسې په ځمکه راښکه اوس هم ډېر خلک داسې وي چې هغوی د پرتوک پیسې د ګیټو نه ښکته کوي په مانځه کې هم ښکته کوي پورته کوي نه هلکه ګوره دا مکروه دي ښه مانځه کې پرتوک د ګیټو نه اوچت ساتئ پنسه د ګیټو نه مه ښکته کوئ د ګناه د ناروا دي او اوس هم عرب کمیسونه تاسو وګورئ نو ورپسې په ځمکه راښکې شي د ګیټو نه لاندې کوي دا مخکې هم د هغې رواج او اوس هم رواج نو چې چا به پرتوک یا لنګ د ګیټو نه اوچت نو دوی به پورې خندل ویل لاندې ټولې خپې ښکاري حضرت عثمان رضی الله عنه اوچت نو د کافرانو ورپورې خندا کول یو مو پورې خندل عثمان ته وګوره د لنګ ته وګوره مثلا پرتوک ته وګوره د ګیټو نه پورته دی ګیټې لاندې خپې ښکاري وراوته نو یو هم سترګې روزي وی بلم نو د تره زوی وله راغی عثمانه څه چل در باندې وشو وی ولې وی ټول خلک در پورې په لاره ځي خاندي ماشومان هم خاندي لوی هم ښکاري بوډاګان هم خاندي څه چل مې کړی دی وی دا لنګ څوک داسې وی نیکبخته له ښکته کا چې دا ګیټۍ دې پې پټې یي ته اوچت کړی دی های های حضرت عثمان ورته څه وی
چې کوم ځای پورې لنګ جنګېده د ګیټو نه پورته په هغه ځای کې ګوته کېښوده والله هذا موضع ازار رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدای مې دې قسمي چې دا کوم ځای ته زما د لنګ دا څوکه رسېږي دا د پیغمبر مبارک د لنګ ځای دی بس زه د خپل پیغمبر تابعداري کوم په دې خلکو څه کوم یو زر ځله خدای خاندي او حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فارس ته تللی دی فارس هغه زمانه کې داسې بادشاهي وه لکه د امریکې هلته روټۍ خوري او ګڼ شمېر خلک بادشاهانو زامن او دا لوی لوی وزیرانو زامن او دا لوی لوی سرمایهدار ناستې ډوډۍ کې د ده نه نوړی پرېوته نوړی چې پرېوته نو حضرت حذیفه ابن الیمان راوچته کړه هغه خاورې مورې ترې وغورځولې چې ځمکې نه کم شی لګېدلې او باقي نوړی یې خولې ته واچوي سې به دې خلکو یو بل ته سترګې روزي ووهلې وګورئ نوړی د ځمکې نه راوچته کړه په ځمکه خو چې نوړی پرېږدي نو خلک یې ډېران ته غورځوي وایي ځمکې نه دونه یې رسناک دی وایي چې ته نوړی په سترګو جوړ نه ده لیدلی د دې حالاتو نه دا معلومیږي یو بل ته سترګې روزي وایي دا څه وکړه او خو لوی خلک و مالدار هغه څه چلو های های هغه وی قسم مې دی د الله په ذات دی دا د پیغمبر سنت دی ښه د چا سنت دی د حضور پاک ترمذي کې حدیث دی حضور پاک فرمایي چې کله نوړی د نه په ځمکه وغورځېږي راوچته که چې کوم خوره خیږه شګه لګېدلې ده هغه ته وغورځوه باقي خولې ته واچوه ولې نوړی بې ځایه ضایع کې ولې نوړی بربادی دقه رنګې د سیو ټنګری ده نه پرېوته نو بعضې خلک چې خلک داسې وي که نه نو دیکه ورکړي چې ما پورې به خلک ونه خاندي چې دیکه ورکړم وایي به چې هلکه دا سړی خو داسې دی راوچته که خوره خیږه ته لرې کوه او په خولې باندې ورومنډه واچوه مالټۍ ټنګری ده نه پرېوته راوچته که چې کوم د خورو خیږو ځای دی هغه لرې که اخوا که او باقي خولې ته واچوه او ورته څه وایي اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقا د دې قمقلو دپاره د پیغمبر سنت پرېږدم دا قمقل دي روکېږه خاندي دي دې دپاره د پیغمبر سنت پرېږدم ولې پرېږدم زه اکثر دې ملګرو ته وایم ای ملګرو چې خلک د انګریز په طریقه نه شرمېږي د انګریز په شان ټیانې چولی د هغې په شان جامې او جینکۍ د ډمانو په طریقه نه شرمېږي ډمانو سینې ښکاره کړي دا بره مری سره دویم دا بره مری سره سینې ښکاره کړي ډمانې لستوڼې نی دیم بې لستوڼو ګرځي ډمانې خپل سرونه او ویښته خلکو ته ښیي دیم خپل سرونه او ویښته خلکو ته ښیي نو چې یو ښځه د ډمې په شکل خوښولو نه شرمېږي زه د پیغمبر په شکل ولې وشرمېږم د انګریز په سنت او په طریقه خلک فخر کوي انګریز په شان جامې مې چولی دي انګریز په شان سر مې پرېښی دی انګریز په شان شکل مې جوړ کړی دی زه د خپل مبارک پیغمبر په شکل ولې وشرمېږم د پیغمبر د سنتو نه منل د یو عام سړي خبره درته کوم په دې ایران کې پخوا یو شاعر و بېدل به یې ورته بېدل فارسیبان شاعر و ډېر زبردسته شعر به یې وي او ټول به د رسول الله مبارک په نعتونو په صفاتو کې اکثر جوړول نو هغه شعرونه پخوا د شعر و شاعرۍ زمانه وه هغه ډېر خواره شوي په هندوستان کې یو سړی و هغه چې د هغه بېدل شعرونه واورېدل نو هغه وایي چې خدای دې بلاوي څنګه دا شعرونه خو یې ټول د پیغمبر د مینې نه ډک دي دا خو ډېر لوی عاشق رسول دی یاره زه هم د ده ملاقات کوم هغه مطلب دا و چې دی به هم ښکلې په شریعت برابرې د هندوستان نه راغی ایران ته هلکه هندوستان نه چې راځي خو پاکستان او بیا ورپسې بلوچستان او بیا به ایران ته ځي پیاده مزل وي هغه زمانه کې چې لاړ بېدل تپوس یې وکړه مشهور شاعر و اوله راووته وی بېدل سره مې کار دی وی زه بېدل یم که نه وی زه خو هندوستان نه ستا ملاقات له راغلیم ستا د پیغمبر صفتونه مې واورېدل په شعرونو کې نو شوق مې راغی چې زه به تا سره ملاقات وکړم داسې دی ګیره خو دې خریلې ده هغه ګیره هم خریلې وه نیکبخت او برېت مرېت هر څه یې خریلې تش سوټې سونا مونا ایسے منو ګیره مې خریلې وه او ورته داسې دي داسې دي ریش را مې خره او ویښته خرې
او د پیغمبر صفتونه کوي او ته څه وایي. اوس هم ډېر خلک دا خبرې کوي یاره جي دا ګیره کې دا خره یمه خوړنه پاک یمه چې څنګه مې مخ پاک دی نو له مې مغسې پاک دی زه ته دا الله دله ګورم چې پته راته ولګي چې دا پاک دی که دا خیرن دی. کله دې پاک وي نو تا به د پیغمبر سنتو ته سپک نه کتل. اوړه خیرن دی اوړه ښکاري نه نو ځکه وایي چې اوړه پاک دی. دا خو به یو سړی وي زما لرې پاک دی یو سړی به وي زما کولمې پاکې دي نو ته راشه سر دی او دسماتي ته کښېنو چې پته راته ولګي چې دا پاکې دی او که دا ګنده دی. دا دعوې خو بر سړی کوي. ښه او ته څه وایي وی ریش را می خراشیم ولکن دل مسلمان را نمی خراشیم. وی ګیره خو خریمه خو د مسلمان له نه خریم. ګیره خریل خو زما خپله ګناه ده دا څه خبره ده خو مسلمان ته تکلیف ضرر رسول ډېر لوی جرم دی نه کوم د مسلمان له نه خریم. هغه د هندوستان کس ورته څه وایي وی غلط گفتی دل رسول الله را می خراشي. وی غلطه دی وی د مسلمان له نه د پیغمبر په زړه چاړه راکاږي. ولې ګیره خره دې طریقې محمدیې کې یو قول دی هغه لیکلی دي چې کله څوک ورشي رسول الله مبارک ته او سلام پې واچوي د وفات نه پس او د ده ګیره نه ګیرې خریلې وایي په قبر کې ته حضور پاک مخلی. ښه زه دا خو ته مه منه ته وایې د یو صوفي خبره ده نو دا واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم له 2 کسان رالل مجوسیان کافرانو دواړو ګیرې خریلې کافر. اوس کافر چې څه کوي کوي هغې سره زموږ څه کار دی. قسم په خدای حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک دی مخ بل طرف ته واړه مخې ته واړه او بیا ورته وایي دا ګیرې ولې خرایې وایي امرنا ربنا ان نحلق لوحه. مونږ ته خپل رب هغې به خپل بادشاه ته رب وایي مونږ ته خپل رب حکم کړی دی چې دا ګیرې وخرایې. حضور پاک ما ته خپل رب حکم دی چې زه ګیره غټه کم او ګڼه یې کم ان نعفي لحیتي چې زه خپله ګیره ګڼه کم ګڼه ما ته خپل رب ویلی دی. دلته اوس هم خلک وایي ماړه خو سنت شی دی سنت نه دی واجبه ده. ګیره خریل ډېره لویه ګناه ده او جرم دی. نن نه پس ټولو وروڼو ته وایم او دوستانو ته وایم مه خرایئ ګیرې وره څونه ګناهونه دي په دې ګیره کې واجبه ده یو واجبه او بل تا ته د ښکلې مخ خشته ښکاري او د ګیرې والا مخ درته خشته نه ښکاري نو ګویا کې د پیغمبر شکل درته ښکلې ښکاره نه شو که او د کافرانو سره تشبیه کې او د ښځو سره تشبیه کې دا خو د ښځې او د مسلمان په منځ کې فرق دی. یو کس پکې راته لاوي مو یاره وایي ګیره وایي جنت کې به د خلکو ګیرې نه مې چې هلته لاړ شي بیا خیر دی. هلته به سړی د ګیرې ټوکېدو وخت ته رسېدلی نه په داسې انداز به په داسې عمر کې به په جنت کې چې د جنت مطابق د هغې عمر مطابق ګیره راخیږي نو دی به هغې وخت ته نه رسېدلی او نه به رسي نه به پکې زیاتې راځي. لکه دلته کې چې سړی د 9 کالو یا 2 کالو هلکې او ګیرې نه راغلی یا د 12 کالو بعض انسان او د 14 کالي او ګیرې نه راغلی. جنت کې به ګیره نه دا مو وایه چې د مور مې هم ګیره نشته. ما د یو هلک نه تپوس وکړه کوسه او کوسه نو هلکه دا ګیره دې ولې نشته وایي زه مور ته تللی یم زه مور ته تللی یم زما ځکه ګیره نشته نو دا بیا ووایه جنت کې بیا هغې د مور هم ګیره نشته نو هغسې ځان کې زما رڼو انشاءالله العزیز موږ به که خیر د رسول الله مبارک په سنتو عمل کوو. هغه چې څه فرمایلی دي زما رونه یې ټول زما دوستان یې ګیره مخ رایې ښه ډېره ګناه ده. یو خو دا چې ته خری نو پیسې دې پرې لګي نو په ګناه پیسې لګي خامخا بلیډه وغه شی به ولاړ یا نیله به پیسې دې پرې لګي. دویمه ګناه سره همیشه کې یو ګناه سړی یو ځل وکړي دا ته همیشه کې. درېیمه ګناه څه ده درېیم ګناه خلک پټه کوي ته یې ښکاره کې. څلورمه څه ده څلورمه دا چې دا خرایلې مخ ته خشته ښکاري نو خدا خشته نه دی که خشته و نو پیغمبرانو ولې ګیرې بیا پرېښودل. پنځمه ګناه سره د ګیرې والا مخ ته خشته نه ښکاري نو د ګیرې والا مخ خو د حضور پاک او د صحابه و. بله ګناه سره د ښځو سره تشبیه ده او پیغمبر مبارک د ښځو تشبیه باندې لعنت ویلی
بله ګناه سره د کافرانو سره د مخ برابر کړی خشته کړی دی او د پیغمبر سره او د کافرانو سره تشبیه دا ګناه کبیره ده زما وروڼو او بل چې ورته لا ګناه نه وی دا خو ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم نو که خیر انشاءالله العزیز د دې نن نه پس به که خیر ټول واده کوو ښه چې ګیرې به پرېږدی که خیر او یو کس ما ته وی یاره ګیره زه بل چاته یې ما ته یې نه وي خو ما ته راورسېد وی بیا به څوک ښځه نه راکوي مې ولې دا ګیرو والا بې ښځو ناستي دا هسې خبرې د خلکو د نیکانو ښځو بې ګیرې نه دی خوښه یقین په خدای که دا راته ګورې بیا په جومات کې ناست یم ما ته یو سړي وی د یو زنانه نه یې تاغه کو وی یو جنۍ وه او مور ورکوله پلار ورکوله یو هلک له او د هغه ویښته په مخ نو ګیرې یې خریل او برېت یې خریل وی هغه جنۍ وی چې زه ځان په شان کس سره واده نه کوم سړي سره واده کوم ځان په شان کس سره واده نه کوم په مخ او په برېتو خو زما هم ویښته نشته نو ښځې ته ولې نه ودېږم چې دته ودېږم زه هغه چا سره واده کوم چې هغه سړی وي د پیغمبر په سنتو باندې برابر نو انشاءالله دا مې درته نصیحت وکړو ټول به پرېږدی که خیر انشاءالله ګیر نو صحابو ته چې به حضور پاک څو فرمایل په خدای که دویمه پکې وه د تبوک غزا له نبي علیه السلام ځي او صحابه ورسره دي او مزل ډېر زیات اوږد دی او ګرمي ده او څاروي کم دي رسول الله مبارک دغسې کېناسته او خلکو له ترغیب ورکوي مدد وکړي ورس دې ته ورس صحابه فورا ځي حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ په زرګونو روپۍ راوړل اشرفې اوښان او اسونه او سامان یې راوړو وایي دا د الله په نوم وقف حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمای وی په دغه ورځو کې ما سره پیسې لګې وي وی ما وی چې نن به د ابوبکر نه نمبر وړم ان سبقته ما ته چې ته مخکې سبقت نه دی کړی مخکې شوی ته نیم نن به ته مخکې کېږم دواړه دوستان وی ما غوټ چې کور ته لاړم هر څه مې نیم کړل راو مېړل حضور پاک ته مې کېښودل ناست یم ګورو چې ابوبکر به څونه راوړي هغه سره شی کم دی وی ابوبکر لږ غوندې مال راوړو کېښود چې الله رسول دا وال حضور پاک خو ډېر هوښیار و پوه شو وی ما ته وی عمره څونه مال دی راوړو مې د الله رسوله غوټ مې نیم کو نیم مې الله او رسول له راوړو نیم مې بچو ته او ښځې ته پرېښود خوشحال یم چې شی د ابوبکر نه ډېر دی مال او نمبر مې یوړه وی ابوبکر ته ابوبکر څومره مال دی راوړو وی صاحب کور کې مې چې سمندل ټول مې را جارو کړل او مې او ابوبکر ښځې بچو ته څه پرېښودل وی ترکت لهم الله ورسوله پښتانه وایي چې خدای او رسول شته نو بیا څه غم هغې ته مې خدای او رسول پرېښود صحابه داسې د پیغمبر په خبره دغسې عمل کوي کله چې حنین او تاس فتح شو بلا غنیمتونه مسلمانانو ته حاصل شو نو حضور پاک د مکې هغه خلک چې د دو درې ورځو مسلمانانو هغوی له ډېر مالونه ورکړل چا له سل اوښان او چا له لږ او چا له ډېر بلا مالونه یې وله ورکړل انصارو له هغه مره مالونه ورنه کړل د مدینې خلکو له انصارو یو بل سره ګیلې مانې شروع کړې هلکه پیغمبر علیه السلام خو قریشو له مالونه ورکړل هغې خلکو له چې اوس ورسره مونږ جنګ وکړو هغې خلکو له چې زمونږ په تور اوس هم د هغې وینې پرتې دي او څڅېږي دی او مونږ له نه راکوي هلکه چې کله سخته راشي نو اوازونه مونږ ته کېږي ځکه دغلته یو سخته موقع راله نو حضور پاک اواز وکړي یا للانصار ای انصارو راشئ مدد چې سخت نو مونږ ته اوازونه کېږي مال نورو ته میلاویږي د هلکانو دا خبرې وکړې فورا حضور پاک ته اطلاع ورسېده وارس چې اطلاع ورسېده انصار یې ټول په یو تنبو کې را جمع کړل وی بل څوک بني ښه صرف انصار بی ښه چې را جمع یې کړل انصار په هغه تنبو کې نو تپوس یې ته وکړه نور خو د سره څوک نشته که نه ټول انصار یې پردي خو نشته وی یو راکې شته وی هغه څوک دی وی یو خورایې مو پکې راکېدی دا حضور پاک د دې خورایې کېده ځکه د نیکه مور یې د دوی د قوم نه وه نو حضور پاک وخندل وی ان ابن اخت القوم منهم وی خوریم په قوم کې حسابي پروا نشته نو حضور پاک فرمایي هغوی ته وی څه خبرې مې اورېدلې دي چې کوم مشرانو هغې وی صاحب مشرانو څه نه دي ویلي او د هلکانو ویلي دي درو خو به هغوی نه څه یې ویلي دي وی دی وی چې سخته راشي نو اوازونه موږ ته کېږي مالونه نورو له ورکوي او دیم ویلی دی چې ټول عمر جنګونه مونږ کړي دي اوس هم زمونږ د تورو نه د دې کافرانو وینې ساسي
اوس هم لمدې دي ورسره نږدې جنګ کړی دی نو موږ له مال نه راکوي هغوی له سل اوښان ډېر شی دی یو کس ته ورکړه حضور پاک ورته څه فرمایي یاره عجیبه پیغمبر په خدای قسم هوښیارتوب دومره چې د حد نه وتی الله والا پویه ورکړې هوښیارتوب رسول الله مبارک ورته فرمایي دوه خبرې ورته کوي وی دوی له مې مالونه ځکه ورکړل چې دا کچه مسلمانان دي هلکې له اسلام پوره نه دی ننوتی نو دا مال ورکومه چې د دې په وجه یو پوټې اسلام سره مینه پیدا شي او خوشحاله شي مطلب دا چې اوس د مدینې ته واپس ځم دوی په مکه کې بیا بغاوتونه کړي زه به بیا د مدینې نه راځم ورپسې جګړې ده د دوی د زړه مینه پیدا کوم ځکه مال مې ورکړي دا خو یوه خبره شوه دویم ورته څه وایي های های وی ستاسو مال خوښ دی که پیغمبر هم خوښ دی وی خلک به کور ته اوښان بوځي او ګډه چیلی به بوځي او تاسو به ځان سره محمد مصطفی بوځئ صلی الله علیه وسلم د الله رسول به بوځئ وایي مال دولت اوښان ګډه چیلی بوځي هم خوښ دي که رسول الله مو خوښ دی هغې وي زموږ رسول الله خوښ دی مال ګډه چیلی هم نه دي پکار یو خبر او بس منل صحابو کې بیا دویمه نشته څه چې پیغمبر وایي بس فورا عمل کوي هغې ته پته ده چې د پیغمبر خبره ده الله خبره ده قرآن شریف کې الله فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره چې تا له چا لاس راکړه د حدیبیې پر ورځ او تا سره چا بیعت وکړه عزت خوشحاله د الله خوشحالي جنت دی دا جنتیان پیغمبر قرآن شریف کې الله بل ځای کې فرمایي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله چې تا له چا لاس درکړه داسې ده چې الله له لاس ورکړي تا له لاس درکړه داسې شو چې چا له لاس ورکړي الله لا د پیغمبر لاس ورکول داسې دي تا سره چا معاهده وکړه داسې شو چې الله سره معاهده وکړه او وروسته سخته خبره ده چې بیا چا ماته نه کړه او که ماته یې کړه نو ګورې سخت عذاب دی وله زما رونو حضور پاک یو ځل د سرو زرو صحابو به د پیغمبر د شکل هم تابعداري کوله د سرو زرو ګوتمۍ جوړه کړه ګوته چې راغې سار له ټوله سرو زرو ګوتمۍ جوړې کړې دي زر یې وغورځول لرې کړه وي تاسو باندې ما خو مهر دپاره جوړه کړې وه چې د مهر په ځای بیا د سپینو زرو جوړه کړه او بیا صحابو ته وي چې ګورې د سپینو زرو ګوتمه جوړولی شي خو د څلور نیمو مسقالو نه دا څلور نیمو ماسونه لا تتمه مسقاله څلور نیمو ماسونه به نه زیات دی د هغې نه کم به جوړی سړو دپاره د سرو زرو استعمال ممنوع دی ګورئ لکه اوس هم بعضې سړي لکه د ښځو په شانتې د لاکټو هغه زنځیر اچوي او په دې غاړه یې چولي او بلکې بعضې مې لیدلي چې لاس ته بنګړې اچوي واه واه هلکه دا د ښځو خاصیت دی سره زر مکمل ممنوع دي د سړو دپاره مونږ له به خدای په جنت کې راکړي انشاءالله سره زر او ریخم دا د ښځو دپاره دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی او حجر اسود ته مخامخ ودرېد ورته څه وایي ای حجر اسوده زه دې ښه پېژنم ما ته ښه پته ده چې ته یو کاڼی لا تن چاله فایده هم نشي رسولی ولا تضر چاته نقصان هم نشي رسولی یو کاڼی به چاته څه فایده او نقصان ورسوي او که ته وې د قیامت په ورځ خو به دا فایده رسوي حضور پاک فرمایي چې چا حجر اسود ښکل کړی دی یا استلام یې کړی دی د حجر اسود به جبی په هغې به خبرې کوي او سترګې به وي په هغې به نظر کوي او چا چې په صحیح طریقه د اسلام او د ایمان مطابق د دې استلام کړی دی هغه له به ګوی که د خدای په دربار کې دا خو پیدا شوه نه ذاتي فایده نشي رسولی دا جبه پکې الله پیدا کړه کاڼې خو په خپله خبرې نشي کولی ذاتی دی نظر نشي کولی دا پکې چا طاقت پیدا که الله خو هر شي کې پیدا کولی شي نو ته چاته نفع ضرر بالذات ذاتی نشي رسولی الله وی زما د قسم د الله په ذاتي که ما پیغمبر نه وي لیدلی چې ته یې ښکل کړې نو ما به ته نه وې ښکل کړې دا زه چې تا ښکلوم ولې دې ښکلومه زما پیغمبر ته ښکل کړې بس ته پیغمبر تابعداري شوې ته خو ویې لکه په قرآن شریف کې حجر اسود ښکلول نشته نو حجر اسود به نه ښکله اوس به څه کوې ورسره
په قرآن شریف کې خو د طواف طریقه هم نشته صرف ولیطوفوا بالبیت العتیق راغلی چې د بیت الله نه چکر ووهې نو به یو چکر ووه که نه طواف شو یو ځل ما ته یو ملګرو وی یو ځای کې دیره دا ډېره زړې زمانې خبره یو سړي وي زه خو د ورځې اویا طوافونه کوم زه اول وي زه خو اتیا کوم او وي زه خو د ورځې نوې ته سل طوافونه کوم و د کاکاس خدا دا ته سل څنګه اویا څنګه اتیا څنګه مونږ خو دوه درې نه شو کولی دومره طوافونه څنګه کې یاره شک مې راغی مې دلته راشه مې طواف څه ته وایي وی طواف دې ته وایي چې حجر اسود ته مخامخ به ودرېږي او نیت به وکړې او چکر به ووایې مې یو چکر وی یو واه یو چکر طواف مې څونه دي کړي دي شمېر دي شمېرلي دي مې دا ټولو قضا به کې در باندې واجب دي اوس تکړه شه دا د ورځې چې ته وایې سل مې نیتونه کړي دي او یا مې کړي دي ټول در باندې لازم دي اوس به کې اووه چکره به وایې یو طواف دی ورپسې دوه رکعته مونځ دی دې ته طواف ویل کېږي ولې نیت دې وکړه فاسد دې کړه نیت دې وکړه بیا دې هغه پرېښود او بل دې نیت وکړه نیت دې وکړه او دې فاسد کړه بل دې شروع کړه ټول در باندې واجب دي اوس پې کې پړینګ په جړا شوې دا به زما پلار وکړي ما چل نه زده کې عمرې له راځي هلته خو هر قسمه خلک سوراب احمد جي صاحب د خدای پاک وبخي الله دې په قبر انوار نازل کړي هغه وی راغې خندلې مې جي صاحب ولې یاره یو بابا پښتونه جبل وبه مې څه وی لګیا وی ما ته وی چې بچې پښتونې ما وی او وی دا خلک به کله ودرېږي دا طواف واله مې ولې وی زه خو چې راغلی ما نو دې خلکو سره روان شوی یم چې اوس به ودرېږي دا اوس به ودرېږي اوس به ودرېږي وی دا ما خپې ماته کړې یو کس پکې نه ودرېږي مې چې دا ودرېږي خو ته نه دا لویه سلسله ټول نه ودرېږي خو چې اووه پوره کې ودې پوره کړی وي ونه چې بیخ مې ووته چې راغلی یم تاویږم چې دا ډله به اوس ودرېږي اوس وي څوک نه ودرېږي نو چل څوک نه زده کوي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې په پلاره ته مکې شریفې ته نو چې کوم ځای به حضور پاک دمه کړې وه هلته به یې دمه کوله حالانکه دا په شریعت کې څه فرض واجبه نه ده چې کوم ځای به حضور پاک منځ کو هغه ځای له به یې ځان رسو هلته به یې منځ کو وي زما محبوب دلته منځ کړی دی بیت الله ته چې حضور پاک ننوته دی نو رستو خبر شو چې ورغې داسې وخت کې ورغې چې رسول الله مبارک بار راووته ورننوت حضرت بلال ته وی این صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور پاک منځ کوم ځای کړی وی د فلانکي ځای کې ورغې په هغه ځای دوه رکعته وکړه حالانکه بیت الله کې چې په هر ګوټ کې کول نو کولی شي اوس حضور پاک حدیث ته بل ویما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی زما نه پس به داسې خلک راشي چې یو بل سره به اختلافات شروع کړي یو به یو څه وی بل به بل څه وی یو به یو څه وی بل به بل څه وی ګوره اوس لکه اوس هم بعضې خلک وایي دا هغه مولا ومنم او کردو منم دا مړه هسې دا ځان خلاصوي دا چې کوم دی جومات امام دی ټول عمر یې ته په منبر تقریرونه ده ومنه که خو بس ځان خلاصوي ټول عمر درته چې په منبر لګیا دی او تقریر درته کوي مونځ ورپسې کوي اعتماد دې پرې کړی دی د ده منه که نه د دو منم او که د هغو منم د دو منم او که د هغو منم چاته دې هم ده ونه وی چې وروره هغه پلانکې نمبر لوګان کړي او دا پلانکې نمبر کړي زه پکې کم یو وکارم دا ته چاته مونه دا دې چاته مونه هلکه خو چې کم د تقابل ډاکټر ښکاري هغه پسې دی دا نه وی چې وروره هغه ډاکټر یو څه وي دا بل څه وي د کم یو پکې ومنم اړو علاج نه کوم مه کوه چې سر وخورئ دا خو چاته نه وی دا بولا وی خو خیر حضور پاک فرمایي وی که اخره کې به داسې خلک راشي یو بل سره به اختلاف کوي نو څه به کوې نو بیا علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عدو علیه وی زما نه پس به اختلاف راشي پس څه به ختمېږي وی زما د سنتو تابعداري شروع کړي او زما د خلفای راشدینو هغوی د سنتو تابعداري وکړي او په دې غاښونو پې چک کلک ونیسئ د دې نه ځان مه لر کوئ د سنتو تابعداري کوئ بدعت ګمراهي د سنت په مقابله کې حضور پاک یو کار کړی دی یو کار یې ویلی دی یو کار د هغه په مخ کې شوی دی مسلمان کړی دی پې چپ پاتې شوی دی دغسې صحابو کړي دي دغسې تابعینو دغسې خلفای راشدینو کړي دي بس په هغې عمل کوه د هغې نه علاوه ته په شریعت کې څه وایي بدعت من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چې زما قرآن او سنت کې په دین کې یو کار نه او تا د ثواب په نیت وکړه نو دا ګمراهي ده مردود دی
کل بدعت ضلاله او کل ضلالة فی النار. بدعت گمراهي ده او گمراهۍ والا به ورته دي. بدعت څه ته وایي؟ د سنتو مقابل، بس د پیغمبر د سنتو اتباع تابعداري به کوې. اوس پر یو مثال درکړم. بعضې خلک وایي مړه دا زیاتي شی دی. هسې تاسو نه یو تپوس کوم، تا چې کوټه جوړه کړه او صرف د خښتو کوټه دې جوړه کړه، نه دې پلستر ورکړی دی، نه دې وله رنګ ورکړی دی، نه دې لاندې فرش ورکړی دی، نه دې بره سیلینګ کړی دی، بره دې پلستر نه دی ورکړی او صرف د خښتو کوټه دې ورکړه. د فرضو دغه مثال. او چې بیا دې کوټې له دې پلستر ورکړه او دې له دې بیا لاندې فرش ورکړه او بره دې پلستر ورکړه او سیلینګ دې پکې وکړه، خشته فټینګ دې پکې وکړه، دا مکمله شوه په دې فرض په سنتو مکمل کېږي. دا سنت شو. نو چې څوک در باندې کور خرڅوي نو دغه کور دې خوښ دی؟ دغه دې خوښ دی چې دا صرف دیوالونه یو نه پلستر او نه لاندې چتي دا فرشي او نه رنګ روغني او نه پکې د بجلۍ تارونه فټینګ او نه بره سیلینګي. خلک څه وایي مړه دا خو نیمګړی کور دی، دا خو په دې نه علم وروره، په دې خو زما 10 لکه روپۍ نورې لګي چې دا خشته کومه، ما له به اوس کم راکې، نه علم په دې پیسو دا نیمګړی دی، هغې ته نیمګړی وي. او چې فرش یې مشي خشته رنګ روغن او پلستر یې مشي دا کور په دا اوس خشته دی، مزېدار دی، مکمل دی. نو فرض دا سنت داسې دي لکه چې پلستر ولا ورکې. مستحب داسې دي لکه رنګ روغنو کې د بلډینګ. فرض چې مکمل کیږي او خشته کیږي په سنتو په مستحبو خشته کیږي. نو الله له چې ډالۍ وړئ څنګه ډالۍ به وړئ؟ ستا نه تپوس کوم، ته راته اوس وایه خشته ډالۍ به وړئ که بېکاره ډالۍ به وړئ؟ خشته به وړئ. فرض یو ډالۍ ده، مونږ یې الله له وړو. نو رسول الله مبارک د هغې د خشته کولو طریقې مونږ ته ښولې، سنت ورسره دا ډولې که خشته. دا اکثر یو مثال ورکوم، ویم د یو سړي د زوی واده دی، بل سړي په شاپر کې لاړ او 4 کیلو مټۍ یې واخیستل، وروره د ښه دوکاندار نه یې واخیستل، خو هغه مټۍ یې په یو پلاستیک ګوتی کې شاپر کې واچول، هم پکې سره دي، هم پکې تور دي، هم په هغه سپین دي پکې، او په موټر سایکل یې شاته امین ځان پسې لا بیل وتړل او هغه سړي له یې وړله دا څه دي؟ دا ستا د زوی واده دی، دا مې د له مټۍ په تحفه کې راوړې ده. هغه چې کور ته یوسي که نه او ویې ګوري ابوی واخ 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 واخ، دا دې څنګه دوست دی؟ دا څنګه دوست دی؟ هغې کې څه دي؟ هغه خو ټول مټیان په یو ګوتی کې اچولي دي او په لاره ټول شړقېدلي دي، د هغې نه خو بوتاوه جوړه شوې ده. دا به میخې ته اچوم، غوا ته به اچوم، نو نه په خپله خوړی شو او میلمه ته هم نشو کېښودی. دا دې څنګه دوست دی؟ یو لکی نشته، نور شي پوره دی. دا دې څه دوست دی؟ بل یو کس څه چل کړی دی، هغه 1 کیلو مټۍ راغښتې ده او هغې په شکرۍ کې اچولې ده او د پاسه یې پې ښه مزېدار پلاسټک یې ښودی، د پلاسټک د پاسه یې پې ګلونه مې ښودي، هغې یې وړل. دا مټۍ مې راوړه. ولې؟ ستا د زوی واده دی. چې کور ته یوسې ښځه ورته راشه، دې ته هوښیار وایي، یو دانه جدا جدا پرته ده، د اوس میلمه ته مې ښودی شو، که چاله مونږ ګفټ وړو نو هغه هم پې خوشحالېږي. ګوره هغه 4 کیلو وه او دا 1 کیلو ده، دا ګفټ دی، ګفټ هغې نه څه جوړ کړی دي؟ بوتاوه. نو فرض چې الله له لیږې نو ګفټ به ته جوړی او خشته کې به، که نه بېکاره شی به وله ورکې. نو دا فرض په چا خشته کېږي؟ وایه په دې فرضو، په دې سنتو، په دې مستحبو، په دې به خشته کو. څه په فرضو کې دننه سنت او مستحب دي او څه خارجي سنت او مستحب دي، په هغې به خشته کو، مزېدار به کو، نو رب العالمین ته به پیش کو، نو الله به خوشحاله شي. ما واورېدل، اخیري خبره کوم، چې ډېر خلک اوس هم چې فرض وکړي نو سنت نه کوي، منډې وایي. دا رواج جوړ شو. جمعې پر ډېر خلک داسې کوي، سنت نه کوي، فرض وکړي. که کور کې ټیک ده، بالکل صحیح ده، کور وکړه سنت. حضور پاک فرمایلی چې سنت کور کوي، کور نه مقبرې مه جوړوي. لیکن زمونږ خلک یې کور نه کوي. زموږ مفتی صاحب مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه وی بالکل صحیح ده، مسله هم دغه ده چې سنت او نفل په کور کې کوي، کور نه مقبرې مه جوړوئ، مقبرو کې څوک منځونه نه کوي، کور کې منځ وکړي، شیطان پې تښتي. خو دې زمانه کې د خلکو کورونو کې مصروفیات ډېر شوي چې کور ته ورشي ماشومان پنګه پینګه، ښځو سره خبرې په لاره، یو بل سره ګپې شپې، د دنیا څیزونه دې ته رسېدلي دي چې سړی په لاره یو بل سره مصروفیت د دنیا کار کې ونښلي نو پاتې شي، نو بیا جومات کې کوه.
نو ډېر خلک سنت نه کوي ګورې هسې وي د کور کومه نه ګورې داسې مه کوئ قیامت پر د قبر کې به ارمان کوئ بلکې دا مې اورېدلي دي چې ډېر خلک تراویح نه کوي فرض وکړئ یو کور ته منډې وایي تراویح نه کوي الله واوره اوس رسول الله مبارک تهجد جمعات کې اعتکاف ته ناست چې اعتکاف ته ناستو صحابه ناست دي د شپې چې ویې کتل صحابه دي د اعتکاف د ځای نه راووته او صحابو ته د جمع نفل وکړل ته تهجد یې په جمع وکړل موږ څونه تنګېږو هغې خلکو الوې ملګرو ته چې اوهو موږ خو بېګا د حضور پاک سره د شپې تهجد یعنې نفلي عبادت په جمع کړی دی صیبه خلک نور هم رالل دې ته مینا وایي جومات ډک شو په درېیمه شپه بیا حضور پاک راووته هغې دویمې شپې والا الوې صیب جومات دومره ډک شو چې څوک هم پکې نه ځایېدل دې ته شوق وایي په څلورمه راونوت د اعتکاف د ځای نه صحابه ورته په قطقانو هغه پوزکې تاو کړي داسې ویشته چې حضور پاک راوځي رونوت شوق مې ولید مینه مې ولیده چې تاسو رالی ما سره په جمع دا منځ وکړو وی یریږم چې ستاسو شوق ته الله وګوري در باندې فرض نه کړي دومره صحابو شوق کا دا خیر شپې مونځ ده حضور پاک له به راتله او مونږ کې شوق نشته زما وروڼو د دنیا د کار دپاره د پیغمبر سنت مه پرېږدئ څه به وکړې خو کور ته به زر لاړ شي او موږ څه شاړی بادې کړې مړه موږ ته ګوره ورشئ وګورئ چین کم ځای ته ورسېد او زموږ خلک کم ځای ته ورسېد خلکو فایدې واخیستې زموږ زه لاړم جاپان ته یو څلور ګوتې ځای پکې ما په جاپان کې بغیر د شینکین او بغیر د اونې نه دي لیدلې څلور ګوتې ځای دلته غټې غټې ځمکې دي او شاړې پرتې دي مصر ته لاړم مصر ته په مصر کې په خپل ځمکه کې کور نشي جوړولی سرکاري بندي خپله ځمکه کې چې کور جوړی نو د حکومت ته اجازت به غواړي هلته کې خلکو څلور چته او پنځه چته پلازې جوړې کړي بلډینګان په هغې کې په کرۍ باندې خلک اوسېږي ځمکه نشي لرکولی د آبادۍ دپاره ولې وایي زراعت ختمیږي باغونه ختمیږي راشه دلته ګوره اوس اعلی قیمتي ځمکې دي او خلکو پکې کورونه جوړ کړل ځمکې تباه شو برباد شو ورشه چین ته وګوره په خدای قسم یو ځای کې را روان باغونه ختمېدل کم ځای د انارو او داسې ځای په دی دا خلک ناست و انار یې خرڅول یو ځای کې مونږ ودرېدو مونږ ویده لږ انار به راول داسې انار چې دننه پکې دانه مانه نشته ټول د اوبو ډک چې زه ورکوز شم نو ما دې باغ کې لږ چکر ولګوم سړي ته مې ویو چې ورلم په خدای قسم ویرېدم داسې ګڼ باغ نه ختمېدو والا باغ ګڼ باغ او د باغ انارو ته هر یو انار ته پلاسټک اچولی و یا لکه دا هغه یاجوج ماجوج ما ته ښکاري لکه دا خو په یو انار کې بشیرجانه په سوونو انار دي او دا بوټي یو بل سره دومره ګڼ دا خو په لکونو کروړونو نه چې په یربونو انار دي دې ته دا پلاسټک اچول دی سینګار کړی دی هغې کار کوي موږ ته ګوره کار ته ګوره او ډېر سنت مې پرېښود په سفر روانې مجبوري دی ده خیر دی بیا دله اجازت شته مجبوري دی د باران دی ګلی ده یا تلوار دی یا وخت ناوخته دی ټیک شو رعایت به راسره وشي لیکن ته په کور کې ناستې دی نه چې سنت دې پرېښود چېرته دی او کور ناستې ماشومان به پینګار کوي درته هغه به په غېږ کې ګرځی که نه یا به بل دوست سره په بیټک کې کښېنې ګپ شپ به لګی که نه نو دا دوست ګپ شپ خرې که د الله ولاړه ښه ده زما وروڼو د رسول الله مبارک د سنتو به مونږ که خیر انشاءالله پابندي کوو د نن نه پس سپک به نه ګورو سپک ته وکتل د ایمان نه به خلاصې په سنتو ته سپک کتل یو دا چې نه کوم یو سپک کتل د پیغمبر سنتو ته سپک کتل پیغمبر ته سپک کتل دي او د پیغمبر استغفاف او سپک کتل دا د ایمان نه خلاصېدل بل دغه خلک چې دا څوک درته د حدیثو خلاف خبرې کوي ته پې پوهېږي ښه راته پته هر سړی پوهېږي د داسې خلکو تقریرونه مه اورئ هغه مه شیر کوئ تا هم ورسره په ګناه کې برابرېږي هغه خلک چې هغه ډېر خلک داسې دي چې ملحدین دي دین نه مني قرآن نه مني پیغمبر نه مني هغه کافر دي او زمونږ په دې وطن کې اوسېږي خو ځان ته خو کافر نشي ویل منافقین دي منافقین چې یو سړی د پیغمبر سنتو ته سپک ګوري دا کوم ځای نه مسلمان شو یو سړی پردې ته سپک ګوري یو سړی په اسلام آباد کې وره یو سړی د اسلام آباد په روډ د پاسه چغې وی اے رسول سن لو پردہ ظلم ہے اے پیغمبر واورا
زما دا خبره چې پرده ظلم دی د انسان مسلمان پاتې کېدی شي دقه خلک دي د دغه مولایانو چې دا کم د حدیثو نه انکار کوي سنتو ته سپک ګوري د هغې تقریرونه اوري او شعر کوي او یو زبردست مولا دی نورو مولیانو خو موږ نه دین پټ کړی و راته راښکاره کړو د دې دپاره چې خلک واوري او خلک ټول د حدیثو نه منکرین ثابت شي الله دې زموږ د دغه ښکلي مبارک پیغمبر سره چا چې زموږ دپاره الله ته جړاګانې کړي دي څوک چې به د قیامت پر ورځ زموږ دپاره د الله په حضور کې د یوې هفتې برابر سجده کوي څوک چې به الله په حضور کې زموږ دپاره خدای ته جړاګانې کوي دا دین د هغه دپاره کته مونږ قبول کړی دی د هغه اتباع د سنتو تابعداري د هغه محبت الله زموږ نصیب وګرځولی کړي دا د حمید میا ډېرې د عتیق احمد پلار وفات شوی دی مردیل آباد کې د علي سید رور وفات شوی دی الله یې د دواړو مغفرتونه نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د معروف خیلو د کندي د اسرار خان زوی بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي او چې څومره بیماران دي ټول له شفا ورکړي د امانکوټ د شفیق زوی اپریشن دی الله دې وله روغ صحت ورکړي د شیرپاو عبدالرحمن حاجي صاحب دا زمونږ خو بالکل د جمع ملګری عبدالرحمن حاجي صاحب د هغه اپریشن دی ورته ویلی دی الله دې روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي بعضې ملګرو خطونه را لیږلي دي واقعي ډېرو ملګرو خطونه را لیږلي بعضو ما ته ټیلیفونونه کړي دي چې موږ ته جمعه کې دعا وکړئ او دا زمونږ ظهور صاحب خور بیماره ده الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي ټولو ته جمع دعا وکړئ الله چې څومره بیماران دي په دې جومات کې دي په دې مجلس کې دي په کورونو کې دي په هسپتالونو کې دي پروردګار ټول له روغ صحتونو او شفا ورکړي زموږ یو ملګری دی په دارالعلوم حقاني حافظ شوکت علي صاحب هغه ته هم څه ډاکټر د زړه څه تکلیف یې دی او ډاکټر ورته بایپاس اورولی دی دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت ورکړي رب العالمین وله شفا ورکړي یا الله چې څومره بیماران دي الله شفا ورکړي یا الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله چې څوک په کومو تکلیفونو پریشانو کې پراته دي خدای تکلیفونو او پریشانۍ په خوشحالو باندې بدلې کړي الله زموږ د جمع دا چې څومره ملګري دي او د لرې لرې ځای نه راغلي دي هغه پېښور یو ځای بل ځای نه الله په یو یو قدم اجرونه ورکړي الله د خیر او برکت او د خوشحالو زندګۍ نصیب کړي یا الله زموږ ستا او ستا د رسول تابعداري نصیب کړي خدای د حضور پاک د سنتو تابعداري نصیب کړي د قیامت پر ورځ ښکلي مبارک پیغمبر ته مختورن مکې